موږ ته د اوبو د سړکونو د بجلۍ د سکول موږ ته دا ټولې مسلې دي خو زیاته مسله موږ ته د اوبو ده او چې دا سکول زمونږ های شي که څه شي دا میډل چې یا های شي دا دوه مسلې زمونږ ډېرې ضروري مسلې دي نور خو هغه بجلي خو لږه ډېره جوړ راغلې ده کله شته او کله نشته خو دا واړه د ګداکوټ بنجوړ ته نږدې دی نو هغه خو لاړ شي ده زمونږ دا چې د دې ځای نه ګداکوټ ته ځي او د ګداکوټ نه بیا بنجوړ ته ځي نو دا وړوکی بیا سکول نه کوي نن عمران خان وایي چې دا د سکول دور دی او زه داسې کوم سکولونه نو دا څنګه سکولونه دي زمونږ چې موږ له کېږي دا په اوله دا موږ په خپلو کشو ویستلی دی دا مسلمانان ټول دقه دي ودې به سړه ډوډۍ به موږ وړه کته به په هغه ځای کې ډوډۍ خوړه او دې نه راتلو به دا روډه دا د تورتم دا موږ په کشو ویستلی دی په وعدې زموږ سره عزیز الله ګران صاحب هم کړي دي ایاز را سره هم کړي دي سلیم الرحمن لا دومره کړې ده چې دا بجلۍ ګیدلګه ډېره کړې ده موږ لږ د ټول نه لول خو زه ستاسو او ستاسو د چینل شکریه ادا کوم چې په دې وخت کې تاسو راغلی او زموږ تپوس وکړو دلته هېڅوک د تپوس کولو والا نشته زموږ یو غریبوالی دی موږ کمزور یو موږ بېوسه یو دلته زموږ د اوبو هیڅ سهولت موږ ته نشته موږ اوس هم د دې ځای نه د شرنۍ په دې کلي کې یوه چینه ده د هغې نه به اوبه راوړې خو هغه چینه داسې وه چې هغه اوبه زیاتې وي نو هغه اوبه به موږ راوړې دلته به موږ دغه کوو اوس هغه اوبه دومره کمې شوي دي چې په هغې باندې د شپې هم ګڼه ده او د ورځې پې هم ګڼه ده زه تاسو اوس بیا م دی ګداکوټ ته وایي ګداکوټ زموږ نه ډېر لرې دی هغه ځای نه زموږ اوبه راځي دا دی دا لږ دی څه شو دا راپاڅه دې خوا راشه دا چې دی دا زما زوی دی دی نن مزدوري کولی شي چې دی دا د یو په دیر کې مزدوري کوي او دی صرف اوبه راوړي د نور کار نه کېږي د ورځې په خره باندې 3 پیرې کېږي نورې نه کېږي نه دغه 3 پیرې سکول مزدورۍ نه دی پاتې کړی دی مې د مزدورۍ نه پاتې کړی دی اوبو ته یو کس به ولګوو خامخا اوبو ته خامخا به یو کس اوبو ته پاتې کوي خامخا بل نشته که غم هم راشي راځي به غم په خپل ځای دی خو لکه یو سړی به اوبه راوړي 3 پیرې کې په 3 پیرو کې د شپږ ټپکې اوبه راوړي زما څاوري دي دغه شپږ ټپکې زه څاورو ته وغورځوم که زه پې اودس وکړم که زه پې غسل وکړم که زه پې جامې وینځم که زه اوسره چل وکړم نور حال دا دی له پاسه سوکړه ده د ګداکوټ نه اوبه راوړي که تاسو چې تللی ګداکوټ زموږ نه ډېر لرې دی د ګداکوټ نه اوبه راوړي دا خبره شو دویمه خبره دا ده چې دا سکول زموږ چې دی دا ماشومانان چې ولاړ دي دا په 5م کې دي دا ماشومانان په 5م کې دي بل ورځ امتحان دی امتحان له به ځي بانجوړ ته په بانجوړ ته به دوی امتحان له ځي او که چېرې پاس شو نو بیا به د سکول نه بس کوي دا مې ورېرونه دي او د دې امره زما ولې به سکول نه به ولې بس کوي یاره جي 3 غنټې پیاده مزل دی 3 غنټې پیاده مزل دی په دې غرمو کې چې دی 3 غنټې د له پاسې زموږ 5مه پورې دا زموږ په کلي کې دی جي بانجوړ ته ځي نو 3 غنټې به دی د دې غاړې پیاده مزل کوي 3 غنټې به دی د هغه غاړې پیاده مزل کوي نو دی نشي کولی ما هغه خپل زوی قلار کړی و ما ورته ویې ما اوس امتحان دی او بس که نور سکول حکومت نه صوبایي حکومت نه څه مطالبه کوي چې دا سکول ماډل کي میډل کی نو ډېر به راسره ښه وکړي دومره به شي دا واړه به لږ لوی شي زه اوس مې دا خیال دی چې زه سبا په استاد صاحب پسې لاړ شم او ورته ووایم چې استاد صاحب که زما په دې وړوکي ته سبق ویل غواړي نو دا پیل کا خلک په استادانو پسې وایي زما دا وړوکی پاس کا او زه یم پیل یې که خو ته دې ماشومانو ته وګوره دا بانجوړ ته 3 غنټې پیاده مزل کولی شي یا منګلور یا بانجوړ ښه که چېرې زه دې لېږم نو ګداکوټ ته به دوی ځي هلته په غواګۍ کې کینی او بانجوړ ته به ځي 1.5 سل کرۍ به د دې غاړې ورکوي او 1.5 سل به دا غاړې ورکوي زه په یو ماشوم باندې 600 روپۍ کرۍ اډ ورکولی هم نشم زما وس نه کېږي زه غریب یم دلته دا حال دی اوس له پاسه راباندې سوکړه ده دویمه خبره تاسو د روډ خو تاسو په خپله ول د هغې خو زما ویلو ته اړو د سره ته ضرورت نشته ځکه روډ خو تاسو په خپله ول د دغه ځای په ځای پکې لږ او نیم روغ دی هغه روغ چې کوم و هغه هم خراب شوی دی یاره جي په دې کلي کې تقریبا 100 کورونه دي د شرنې دا کلی چې دی په دې کې 100 کورونه دي دا پیر پټې محله چې ده نو په دې کې 100 کوره دي په دې کې اسپتال نشته اسپتال ته موږ سیدو ته ځو بیا په دې ځای کې هغه ګراني دومره حد ته رسېدلې ده پیچو پکې هم نشته هغه وړوکی چاندغۍ او دوايان نشته د سره نشته جي د هېڅ شی هم نشته دا مطالبه د حکومت نه وکړي صوبایي حکومت نه ایم پی په ګران صاحب نه یاره جي موږ ورته سوال کوو موږ جزي کوو لکه زموږ دا څو مسلې چې دا ډېرې اهم دي
یو دلته هسپتال نشته. په هسپتال د طرفه موږ چې د دې ځای نه په د سیدود هسپتال خو دلته نشي جوړېدی خو لکه بیوچي نه هغه ډسپنسري یا جوړېدی خامخا پکار ده. غټ هسپتال خو بالکل او زمانه مچه جوړېدی نه شي، خو چې دومره چې موږ ته معمولي غونته سهولت وي چې دومره شي که نه چې موږ ته ایمرجنسي راشي چې موږ یې خو په سیدو هسپتال ته ورسوو که نه، چې دلته دومره سهولت وي چې موږ په دغه مریض د سیدو هسپتال ته ورسوو. یو د اوبو مسله، یو زمونږ د روډ مسله، یو د دې سکول مسله، یو د هسپتال خو غټ هسپتال خو دلته جوړېدی نه شي ځکه چې دا خو څه لږ کورونه دي، خو د څه نه څه سهولت پکار دی. کونسل کې پی ایچ جوړ شوی دلته نشته، دلته بالکل نشته، دلته سره نشته. پیرپټي کې شرنه کې اړوشته هم نه، په پیرپټي شرنه کې دا اړوشته هم نه. ما د ماشومانان د دې سکول نه چې قلاروم نو خفه په دې نه یم چې لکه دې سکول کوي، خو په دې قلاروم چې دا ماشومانان نشي تللی په دې غرمو کې بانجوړ ته چې 3 غنټې د دوی غاړې مزلو کې او 3 غنټې د دا غاړې مزلو کې نو نشي کولی. معلوم دی موږ له د دې ځای نه د پارټو والا د هر نمونه پارټۍ والا راغلي وعدې کړلې، خو لکه کله چې ووټونه یې اخیستي نو واپس بیا موږ څه نه دي لیدلي. که اوس په دې موقع باندې هم راغلي نو دا شنه باغونه یې راته ښولي، خو لکه تر اوسه پورې موږ ته څه سهولت یا څه خبره د حکومت ته غاړې نه ده راغلې. اوس تاسو راغلي او د دې شرنې د حالات هم وګورئ، د دې پیرپټي زموږ تعلق د نندارو سره د ګاونډ کې وو موږ او دوهم شی زموږ د اوبو ډېره غټه مسله ده چې اوبه نشته، لکه دغه په خرو باندې راوړو لکه هغې کې وړو نمبر یې ښودی او خره ولاړ هغه اوبه هم داسې اوبه دي چې لکه څوری پې خوله کېږدي نو هغه اوبه زموږ وچې شي. نو زموږ ډېرې غټې غټې مسلې دي د اوبو او د بجلۍ. تر اوسه پورې موږ ته لا څه ګرانو کتونکو، تاسو د دې ځوانانو د باباګانو مشرانو دا خبرې واورېدې د شرنه پیرپټي د دې مطالبې او مسایل تاسو واورېدو چې هغه د اوبو سره تعلق ساتي، د سړک سره تعلق ساتي او د علم سره تعلق ساتي. زمونږ د کې پی کې حکومت چې دی د پی ټی آی د تبدیلۍ کوم حکومت چې راغلی دی په دې خیبر پښتونخوا کې د هغې مشر چې دی محمود خان صاحب، د هغه میشن هم دا دی چې په هر ډګر سر ته علم ورسي. نو لکه 5مه پورې دی او دا سکول چې دی د میډل کې د 8مه پورې دی کې، ځکه چې دې ماشومان ته به ډېر تکلیف په تګ راتګ کې منګلوره پورې چې دوی 3-4 غنټو کې به رسي. نو لکه دا خو ناممکنه ده. لہذا موږ ته وزیر اعلی محمود خان نه دا خصوصا مطالبه کوو چینل په وساطت سره او دې خلکو په مطالبې سره دا اپیل کوو چې لکه دا د شرنې د دوی ته ډېر مشکلات دي. ټول اول مسله خو دا ده چې د سکول د 5مه پورې سکول دی، نو وزیر اعلی له پکار دی چې دا د 8مه پورې کې میډلز کې. او دویمه مسله یې دا ده د اوبو ډېره غټه مسله ده دلته چې دا دوی په ډېرو لرو زګون نه په خرو او په ګاډو او په دې کې اوبه راوړي او ډېر پکې تاسو ولیدل هغو په خپل هم ووې چې ډېر پکې موږ د کور نه پاتې کړي، د کارون نه پاتې کړي دي، کارون نه مزدورو نه، او هغه موږ اوبو ته مختص کړي دي هغه کسان. نو هغه مزورلی نه ځي، خو دغه اوبو ته دغه کړله حکومت له پکار دي چې په دې ځای کې د اوبو دا مسلې او د سړک دا مسله او د تعلیم دا مسله